چې حضور صلی الله علیه وسلم منبر ته خطو په اولنۍ پوړۍ قدم دی आवाज کوي آمین درېمه پوړۍ باندې قدم دی आवाज کوي آمین درېمه پوړۍ باندې قدم دی आवाज کوي آمین او صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین هغه تاسو کوي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې تاسو کلا تشریف فرما کېدی تاسو چې کله منبر ته خطئ تاسو نه داسې الفاظ موږ واورېدل چې مخکې اورېدلي نه وو د دې حکمت او فلسفه څه ده یا رسول الله تاسو آمین ووایئ حالانکه د دعا نه وروسته آمین ویلی کېږي تاسو خو دعا کړې نه وه آمین هم ووایئ موږ دعا اورېدلې نه وه تاسو آمین ووایئ نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې په دې وخت کې جبريل امین روح القدس مقدس فرشتي تشریف راوړو او هغه یو درې دعاګانې یا په دعاګانې وکړې او په هر باندې ماته وي چې تبي امين وای ما به امين وي اولنۍ په دعا دای وکړه چې حالات دي شو برباد دي شي هر کس چې هغه د مور او پلار نه دواړه یا یو د بوډاوالي په حالت کې بیا مونږ دی او د جنت ته داخل نه کې دا سړی د هلاک او برباد شي او ما ورته وی چې آمین ولې د مور او پلار عزت او قدر کول او خصوصا د بوډاوالي په حالت کې د مور او پلار قدر کول صرف مور او پلار ته د رحمت او د خنده پیشانۍ په صورت کې هغه د عزت په نظر باندې کتل امام بيهقي رحمت الله علیه حدیث نقل کړی دی چې د یو قبول شوي حج او عمرې ثواب ورته ملاوي او د یو حج ثواب څومره دی یو حج ثواب داسې دی چې کله یو انسان حج وکړي او قبول حج وکړي نو دا داسې دی چې د سره ګناه کړی دی دا داسې دی لکه په دغه ورځ کې د والدینه دا چې کومه د پیدا شو دنیا ته راغلی دومره ثواب لري خپل والدینو ته د رحمت او د عزت په نظر باندې کتل نو دا یقیني بربادي ده چې تعالی الله سترګې درکړي دي تعالی الله مال درکړی دی تعالی الله جان درکړی دی تعالی د رحمت او تعالی د برکتونو د اسباب درکړي دي او ته د اسباب ضایع کې ته د خپل دعا او خپل جنت ته داخلېدو د چابي ضایع کې نو ظاهري خبره ده برباد ده سړی برباد دی او زمای جنمندو خیره څوک کوي خیره هغه فرشته کومه چې په پوره پیغمبرانو باندې وحي راوړلو باندې مقرره ده هغه فرشته چې روح القدس د فرشتو سردار ده هغه دعا کوي هلاک دي شي برباد دي شي او امین پیدا سي هستی وي چې د کوم د وجه نه الله دې دنیا ته وجود ورکړی دی د کوم د وجه نه موږ ته د عبادت ملاو شوي دي د کوم د وجه نه په دنیا کې موږ زندګي تیرو هغه هستی وي امین د داسې سړي په بربادۍ کې څه شک نشته زمای د موږ کچاته د والدینو یو نعمت میسري د الله لپاره ځان چې کومه بدبختۍ ته راغلو ځان د جهنم د ریمانس ته نه ګزارو د وخت نه پیدا واخلو د موقع نه پیدا واخلو ګوره دغه نعمت دغه د جنت داخلېدو دغه چابي بیا به موږ ځو په قبر باندې به ژړاګانې کوو بیا به موږ ځو دعاګانې به ورته کوو خو زما عزتمندو هغه وخت بیا نه راځي زموږ په معاشره کې د بړو قدر دی ژوندون قدر نشته کله چې والد محترم په دنیا کې موجود وي د هغې سره ورانه په ډېر بیا باندې کې باندې جګړه خو چې کله مور ابۍ دلته موجود وي د مور ابۍ سره چې هم جګړه د ښځې په سر باندې جګړه خو چې کله لاړ شي وایي کاش زما ابۍ موجوده وي کاش زما والد محترم موجود وي مختصر انداز زما عزتمندو چې د چا دغه الله دغه نعمتونه ورکړي د هغې قدر دویمه خبره جبريل
آمین بد دعا کوي حضور صلی الله علیه وسلم په آمین وای هغه دا ده چې کله ستا مبارک نوم واخیستی شي او څوک په تا باندې درود و سلام ونه وایي هلاک او برباد دي شي داسې سړی حضور صلی الله علیه وسلم وای آمین. نو زما عزتمندو د کوم شخصیت د وجې نه چې موږ ته ټول عبادات میلاو دي نن موږ مونځ زکات روژه حج څومره عبادات چې کوو نو دا د دغې هستۍ د وجې نه کوو د دغې هستۍ د وجې نه کوو او د هغې هستۍ باندې کم از کم موږ درود ونه وایو د بدبختي ده. یو پیر درود ویل دا د لسو رحمتونو د نازلېدو سبب دی او هغه رحمتونه موږ ضایع کوو صلی الله علیه وسلم په ژبه باندې نه شو راوړی نو ظاهري خبره ده چې دومره غټه موقع څوک ضایع کوي نو بربادېږي په خپله بربادېږي خیرې ته حاجت هم نشته په خپله بربادېږي خو بهرحال بیا ورته هم خیره شوې ده. دریم صورت په درېیمه پړوۍ باندې چې کله حضور صلی الله علیه وسلم قدم کېښودو بددعا دا شوې ده هلاک دي شي هغه کس چې په چا باندې د رمضان مبارک شان بهترین میاشت راشي او هغه په دې کې خپل مغفرت ونه کړي په الله باندې ځان ونه بخي دا سړی د هلاک او برباد شي. اوس زما عزتمندو هر سړی د خپل عمل نامه هغه معلومه ده د رمضان مبارک د اولنۍ روژې نه د دغې جهنم نه قیدیان ازادول شروع شوي دي د رمضان مبارک د اولنۍ ورځې نه الله د حضور صلی الله علیه وسلم په خوله مبارکه باندې دا اعلان کوي من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې روژه ونیوه ګناهونه مخکې معاف شو. حضور صلی الله علیه وسلم اعلان کوي من افطر صائما غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې یو روژهدار ته افطاري ورکړه مخکینی چې کوم دې ګناهونه معاف شو. حضور صلی الله علیه وسلم اعلان کوي من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه چا چې تراویح مونځ وکړو تراویح چا وکړي نو د هغې مخکینی ګناهونه معاف شو. نو په هر څیز باندې ګناه معاف کړي په روژه ونیسه ګناه دې معاف شوه تراویح وکړه ګناه دې معاف شوه چاته افطاري ورکړه ګناه دې معاف شوه او د اولنۍ روژې نه هغه د رحمتونو او د نعمتونو د برکتونو دغه باران په موږ او تاسو باندې